عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیبي عائشه صدیقه فرمایي په کور کې یو کټ چې دی هغه درلود کټ سریر چې بیبي عائشه صدیقه وايي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه شریف لره هجرت وکي ولاړی دغه د مکې چې کوم قریشو سردارانو مشرانو هغه پر کټانو کې نستل پر کټانو به پریوتل اډیر ایزی شي دی دا کټ کې نستل د عام طور د ازمن سپینځري مشران یا ازمن زناني چا وزن زیات دی اول ډاکټر ته وایي ته پر کټ باندې کښینه او کټ به استعماله ستاد ګوډو د پاره ستاد ملا د پاره ستاد صحت د پاره دا ډیر ضروری دی وسا پنجاب کې په دی وجه باندې خلک ډیر استعمالال تنمي ډیره ده ځکه چې دا عام طور تقریبا نو دی لیکن کچیر وچم ځکه بیا ته کټ استعمال کې دا ډیر فائدمند دی د ټولو ډاکټرانو د ټولو حکیمانو د ټولو وشارانو خلکو په نظر کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته هم کټ شخوند ورکوي چې مدینه شریف لره رااله نو بیا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې د پیغمبر علیه السلام شپې شوې ابو ایوب انصاری ته پیغمبر علیه السلام ویلې یو کټ مټ نه پیدا کیږي اولیا رسول الله والله کټ خو نه لرم په کور کې اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ په دې خبر سو چې خبر سو بیا فورا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره زبردست شایسته کټ دا تیار کی دا جوړ کړی و دا پروت دا و دا راواسته و دا د کټ چې کوم څلور پښې دا د ساګوان لرګي غولې ساګوان فرمایي بیبي عائشه صدیقه پر دې باندې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تور بستر چې دا هغه هر وخت طبرانی حدیث دی اواره ولا پیغمبر اسلام مبارک پر داغه پریوتی پر داغه بخښنستی هغه وخت حضرت عمر فاروق را لې پیغمبر علیه السلام لره پیغمبر اسلام مبارک پر د خپل کټ باندې پروتو چې راپورته سو دا رسیانې په ملا کې لګېدلې ولې حضرت عمر فاروق د سترګو وشکې وبهېدلې پیغمبر اسلام خیر ول یا رسول الله قیصر و کسرا او ګورو د جهان ست نعمتونه الله ورکو که ته غواړې ستا دپاره به موږ ډېرې ښایستې خوندورې مطلب نرمي بسترې پیدا کو الله رسول الله موږ لارویان یو موږ مسافر یو د مسافر دپاره کټانو ښایستې بسترې نه یي راغلي درې ورځې ځو به د خیره سره نو دغه کټ چې دی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ټول عمر پر دغه پریوتی پر دغه یې ناسته کوله بیا چې به کله پیغمبر مبارک اعتکاف